زمونږ هر خبره چې بس خبره نه وه، زمونږ هر خبره چې بس خبره نه وه، اشنا دا معیارې کې د هوس خبره نه وه. په دومره نه خبره خلک زړونه نه رانغاړي، په دومره نه خبره خلک زړونه نه رانغاړي. تا ځان ته کړله لویه ګینې خس خبره نه وه. اوس هغه اهمیت مې د خبرو پاتې نه دی، اوس هغه اهمیت مې د خبرو پاتې نه دی. زما د سویلو نه به پس خبره نه وه. بیګاره ته په خوب کې د قبرونو خلکو ووي، بیګاره ته په خوب کې د قبرونو خلکو ووي، جنت صرف د مونځ او د اودس خبره نه وه. ما هغه څه هم وکړه چې زما په وس کې نه وو، ما هغه څه هم وکړه چې زما په وس کې نه وو، خو ستا حاصلول زما د وس خبره نه وه. د خلکو د سرونو په پوړو اسمان ته لاړو، د خلکو د سرونو په پوړو اسمان ته لاړو، خو هلته ورته یاد د ولس خبره نه وه. د درد د دولت ویش ټولو مینو کې یو شان وو، د درد د دولت ویش ټولو مینو کې یو شان وو. شاهد دا په مونږ کې د یو کس خبره نه وه. ډیرو ګرانو خوږو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. غږ دا وخت تاسو اورئ د سونو اف ام ریډیو نیټورک 89.4 او 96 نه پروګرام لفظونو کې عکسونه او زه ستاسو کوربه شاهد علي شاهد دی. زما لخوا ډیره مینه ومنئ، سلامونه ومنئ، نیکې هیلې او احترامات ومنئ. ټولو اوریدونکو ته په جمع ډیره مینه او ډیر سلامونه. باور لرم ډیر به خوشحاله یې. تېره هفته به مو ښه تېره شوې وي، د خوشحالو سره به تېره شوې وي. الله دې وکړي چې ستاسو د ژوند دغه راتلونکې لړۍ، دغه را روانې لمحې هم مهربانه وي، ښکلې وي، حسینې وي او ډېرې زبردستې وي. قدرمنو بالکل دا وخت تر دې وخت نه واخلې تر د 9 بجو پورې به مونږ نیغ په نیغه تاسو سره یو. د فیسبوک د لارې چې مونږ کم ملګري ګوري اوري نو بالکل هغې مونږ اورېدلی هم شي، لیدلی هم شي او د هغې دپاره زمونږ درکتې سونو پښتونخوا او بالکل نور ملګرو سره هم شیر کې په خپله هم بالکل تاسو کتلی شي او اورېدلی شي. د ټلیفون درک زمونږ دی، مونږ سره به کوم ملګري چې راځي وروستو د ناول د برخې نه، اگر چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې زه ناول شریکوم او د هغه برخې نه بیا وروستو کوم ملګري راځي، زمونږ ډېر آسان نمبر دی 5254 143. هغه ملګرو ټولو ته یاد دی، بیا به هم زه یادوم. نور حکیم صاحب زمونږ سره د دې پروګرام پروډوسر دی، هغې ته هم ډېره زیاته مننه وایم چې زما غږ زما اواز تر تاسو پورې در رسوي. ستاسو ډېره مینه او محبتونه تر ما پورې راوړي، هغوی ته مننه وایم. د ناول برخې ته به ځمه. ناول چې مې ستاسو دپاره کوم راوړی دی د هغې نوم دی ورکې لارې او د هغې لیکوال دی پرویز شیخ. زه کوشش کوم چې تاسو سره د ناول د تېرې شوې برخې څه نه څه شریک کړم چې کوم ما ویلي وو په تېره برخه کې تاسو سره. د ناول اولنۍ برخه داسې وه چې په هغې کې زه مختصرا ویم چې کوچنی استاز او که خیري کاکا د دې نه د دې ناول شروعات شوي، دغه دواړه ګاونډیانو په یوه محله کې اوسېدل، د شاهنواز خان په کورونو کې اوسېدل، دواړه دیوال په دیوال یا د یو بل سره کور و، د کور نه کړکۍ هم د دې کور ته تلې راغلی وه. د که خیري کاکا نوم چې دی هغه خیرالله و، خو هغه ځکه خلکو به ورته که خیري کاکا وي چې د هغه تکیه کلام و، په هره خبره کې به یې که خیري کول، نو په که خیري کاکا هغه مشهور شوی و. او د کوچنی استاد خپل نوم چې دی هغه حافظ الرحمن و. کوچنی استاد چې دی هغه په سترګو معذوره و، خو هغه د پښتو ژبې ډېر ښه شاعر و، ډېر زیات شاګردان یې لرله. هغه په خپله د چا شاګرد نو، د هغه شاعري د الله تعالی د طرف نه وی، الهامي کیفیت و، خو په خپله د هغه ډېر زیات شاګردان و او ډېر زیات غریب و. د هغه د غربت د وجې نه به د هغه پرورش د هغه د شاګردانو او د هغه د اورېدونکو، د هغه چې کم مینه لرونکي خلک وو، د هغوی په پیسو، د هغوی په خرچه او د هغوی په عشر او زکات کېده. یو زوی او په کور کې امان نومې و، د 14-15 کالو زلمي و. هغه سبق ویو
تقریبا چې په 13 کالو زلمی و په 12 جماعته پورې چې دنو هغه رسیدلی و. بل طرف ته دا و چې دواړه یو ورځ ناست د ناول شروعات د دې ځای نه شوي و چې یاره دی په خپل کور کې ناست و په خپله کوټه کې او د نوي کال 2015 لومبنۍ ورځ وه او موسم صفا و د جنورۍ د میاشتې لومبنۍ تاریخ و او نور ښه په ډاګه لګېده خو د نور پلوشې پسې وي او دی په خپله کوټه کې په یو زوړ ټکوري ناست و خوا کې ورسره د چای او څښلو لوښي پراته وو پیالې پرتې وې چې لکه چای څښلې شوي او په یو شکروټي کې یو څو د روټۍ ټوکرې پرتې وي. د هغې نه د دې اندازه لګېده چې دی چای څښلې وه او کوچني استاذ ته اور بلېده په هغې یې لاسونه تودول او د هر اتوار په ورځ به ګلپري راتله او د هغه به هره ورځ ګلپري به د دې کور ته راتله او ماښام به پورې به د دې کور کې وه او د اتوار پر ورځ به بیا خو خصوصا د کلام د غوښتلو فرمایش به د کوچني استاد نه کوه ځکه دغه به د چوټۍ ورځ وه او کوچني استاد وایي په دغه ورځ به چې دی نو خو د شعرونو سمندر خو دغه ورځ به د هغه د لیدو وه چې بلکل د هغه موجونه به ډېر په غورځنګونو وو. دغسې خبره کېده چې یاره بیا که خیر کاکا د هغه 15 زامن او دغه یو لور یې وه ګلپري او دغه د رنجو کاروبار به یې کوه رنجې پیروش و او ډېره زیاته مینه به ورسره خلکو لرله ګلي خار کجل رانجه رجړومې سلایي او دغه څیزونه به یې خرڅول او په هغې باندې بیا وخت تېرېده په هغې کې هغې ډېر خوشحاله وو د هغه ټولو زامنو ودونه وکړه کوم زوی چې به یې واده کوه نو خپله کډه به یې اوچتول او د خپل خر خواته به ته پلار یې یوازې پرېښود او ګلپري ورسره پاتې شوه او ګلپري په هغه وخت کې د 4 کالو وه چې هغه هم د مریم چې کله به د هغه ښځه چېرته څه غم ښادی ته تله نو مریم بیبي د پې په حواله کړه د امان مور ته چې امان د کوچني استاد زوی و او بیا د هغه په فرمایش باندې د هغه په غوښتنه د مریم بیبي په غوښتنه که خیر کاکا مریم هم په سکول کې داخله کړه امان سره دواړه به یو ځای سکول ته تل سبق پیم یو بل سره به لوبې م کولې اکثر به دی په لوبو کې یو بل سره کچې م کړه خو د هغې احساس په امان ته نه کېده ځکه چې هغه به بار د خلکو سره لوبې کولې خو ګلپري ته به کېده نو هغه به ډېره زر روغې ته مایله شو بیا به یې ورسره مټه ګوته جنګوله هغه به پې لږ وخت ځان ناغرضه کړی خو بیا به یې ورسره اخري کې روغه وکړه. په دغه ورځ چې کله د دې کور ته ګلپري راتله نو د دې نه وړاندې د دې د امتحان خبرې وې چې یاره د 10 امتحان و او هغې ته لږې ورځې پاتې وې چې دې سکول پرېښوده خو د هغې د دې وجې نه سکول نشو پرېښوده چې د سکول د طرف نه د دې میندې بیا مړې شوې اخري د کوچني استاذ ښځه مړه شوه د ګلپري مور مړه شوه او پلار یې په یو لوی لاعلاجه بیمارۍ پرېوته که خیري کاکا زامن به له بیا نه راتلل صرف دومره به راتلل چې د ګلپري ته به یې مشورې ورکولې چې یاره د دې دپاره چې دی نو دا وکړه او هغه وکړه ورته صفایي خیال یې ساته او نورې پیسې به ورله نه ورکولې د 100 روپۍ ورته چېرته نه وې ایښې دارو له نه بوتلې البته بچو به یې هغه ماشومانو به یې هغه پیسې اوچتولې کومې چې به ورته د چم ګاونډ ماشومانو له 100 روپۍ د بالغ د لاندې کېښودې دغه خبرې وشوې. بیا دی چې دی نو د کور نه د ایستو خبره وه هغه دا وه چې د اګزام خبره چې کله وه د دې نو دې سکول پرېښوده خو دا استادانو پرنسپل یې رامنع کړه او د سکول نه دې ته ډېر خیر مو ځکه چې 200 روپۍ به ورته صوبایي حکومت ورکولې د میاشتې 2000 روپۍ وله پرنسپل د عشر زکات نه ورکولې میسانو چې به تنها واغسته نو هغې به وله چې دی نو هم د خپل تنها نه څه نه څه امداد کوو دغه رانجې او ګلي خار او کجل دا به یې هم اغوستل. به هر حال دا د کوچني استاذ کله په دغه ورځ راغله او د کوچني استاذ نه د شعرونو اورېدل غوښتنه کوله خو دغه خبرې یې مخکې وکړې چې ما خپل سامان راټول کړی دی او زه ځمه تاسو به ځئ که نه کوچني استاذ ورته ووایي تاسو به چېرته دی یاره ما پلار مې سنبال کړی دی بس د وروڼو په انتظار یم چې وروڼه مې راشي نو ځو به د خپلو وروڼو کور ته به ځمه خو تاسو به چېرته ځئ هغې ورته چې یاره زمونږ خو پته نه لګي چې کوم طرف ته لاړو دی ورته وایي چې سامان د سره راټول کړمه امان وته نه سامان د راټولېدو ضرورت نشته بس سکین دړان بدن سره څه ګرځو یو وړه غوټه مې تړلې ده ابدان سره والم په بل لاس په پلار د لاس نو نسم موضوع بچرته زم معلوم نه دي چې کم طرف ته بزو او بیا دا غې نه پس چې دنو دې ته دروازې او ټکې د دواړو کورونو ته چې کورونه خالی کې دا وته او دا شیرونو غوښتنه هم د کوچني استاد نو کړه هغه ورته په دغه وخت سره یو 2 شیرونه هم ویل او دا یې ورته وویل چې ته خو زما ټول شعرونه اورېدلي دي خو زه به ووایم چې یا د سپرلي باد په ما مه لګه
ته د ژوند زیری زه ویزار د ژوند او زه لکه حباب یم د اوبو په سر هېڅ مې په ځان نشته اعتبار د ژوند. بیا هغه ووتله او د خپل کور ته لاړه. خپل پلار یې د لاس نه ونیوه، بهر یې ایسته او د محسن خان کډوا د هغه نوکرانو ورسره چې دی نو هغه هم وویستله، هغه کډه یې ورسره وویسته او پلار یې ورسره وویسته. او بیا د ماښامه پورې د انتظار وکړه، خو پلار یې روڼې رانغلله. پلار یې په کټ کې اچولې او په ډاګه کې دې کورونه روان کړله، ډاګه ډګلي یې کړه. ماښام ورته د محسن خان وویل چې دا داسې نوکر و چې د ګلپري ته څو پیرې د نکاح ویلي و چې ما سره نکاح وکړه، خو ده وله خبره نه منله. بیا دې ته وویل چې کور ما سره لاړه شه کور ته، پلار دې بیمار دی، رونه خو دې رانغلله. دې ورته ته بې غمه شه، زه پوه شه او زمونږ کار پوه شه، زما رونه به راشي. د شپې تیارم خوره شوه او دا پلار یې په ډاګه کې پروت دی، د ژمي شپه ده، په بړستنې په دې په 2 بړستنې د پاسه ور اچولې وې. ټول خلک چې دنو د دې پتلو باندې خفه وو، خو چا څه ویلی نه شو. تر دې ځای پورې ما د ناول خبره کړې وه، ما مختصرا حال وې. 2م اپیسوډ تاسو ته وایم. د ناول نوم دی ورکې لارې، لیکوال دی پرویز شیخ او د 2م ټوک تاسو سره شریکوم. خلک خفه وو، خو د هغوی د یرې نه ورسره نه چا همدردي کولی شوه او نه چا څه ویلی شو. د کوچني استاذ کډه د خدای په اسره پرته وه او د کخیر کاکا کډه د هغه د زامنو د راتلو په اسره پرته وه. چې د ماسخوتنه پورې د ګلپري رونه را نغلله، نو هغه د رونو د راتلو نه مایوسه شوه چې څومره به شپه پخېدله نو دومره به په یخنۍ کې اضافه کېده. ګلپري په پلار برغې بړستنې غوړولې وې او د شپې د رستي پاره پورې د هغه سره په کټ کې ناسته وه او په بړستن کې دننه یې د هغه خپې لاس هم چاپي کوله او هغه له یې تسلي هم ورکوله. په دغه خبرو کې د هغه سترګې پټې شوې او د کخیر کاکا سترګې چې ورغلې نو ګلپري د هغه د کټ نه پاسېده او د مانځه تیارې یې شروع کړه. هغې باقي ټوله شپه نفلونه او منځونه کول او د هغه د روغ صحت دپاره یې په جړه کې د الله تعالی نه دعا غوښتله. د سهار د مانځه نه وروسته هم د هغې د دعاګانو دغه سلسله هم دغسې دوامداره روانه وه. چې کله هغه ښه مطمئنه شوه نو د هغه کس کټله په دې غرض ورغله چې د خپل پلار خیریت معلوم کړمه. هغې چې په بړستنه کې دننه د هغه په خپو لاس کېښوده نو لکه د اوچ لرګي کلکې او یخې پرتې وې. هغه ویرېدله او په یره د هغه د خپو نه لاس لرې کړ، د هغه په سینه یې لاس کېښوده. د هغه اوچه سینه لکه د اوچ کمر یخه پخه پرته وه او داسې معلومېده چې د هغه د مرګ ډېر وخت شوی دی چې وفات شوی دی. د هغې په زړه کې چې د هغه د مرګ خیال راغی نو ویرېده او په رپېدلو لاسونو یې د هغه د مخ نه بړستنه لرې کړه او چې ورته یې وکتل نو هغه موسېدلې مخ او پټې سترګې پروت و. هغه په رپېدلو شونډو او پرې کړو ټکو څو ځله په خپل پلار اوازونه وکړل، خو چې که خیر کاکا نه جواب ورکو نه یې سترګې ورپولې نو ګلپري پوهه شوه چې د هغې بابا د هغې نه ډېر لرې تللی دی، دومره لرې چې نه خو هغه لیدی شي او نه د هغې اواز اورېدی شي. هغه د هغه د کټ نه غلې غونده کوزه شوه، ډېره شیبه یې د هغه مخ ته په ډکو سترګو په زیر کتل او د خپل مستقبل ته لترغه مایوس ارمانونه یې لټول. بیا یې هغه په بړستنه کې پټ که، په پړونو کې یې ځان ونغوښته او د رحیمداد دکاندار دکان ته په ګړندو خپو روانه شوه. هسې په خړ کلي کې دکانداران بې شمېره وو، خو دغه ټولو به ټوله ورځ د ځان نه مچان شړله او چې چا به ترېنه د ضرورت د یو څیز تپوس وکړو نو د هغې په جواب کې به یې ورته وویل دغه نشته، نور هر څه شته چې څه غواړې نو شته. البته په دغه ټول کلي کې یو رحیمداد دکاندار داسې وو چې هغه د چا خبره یو د مرغۍ پی ورسره نو او نور هر څه ورسره ښه بېسیاره میلاوېدل. دې نه علاوه هغه په کلي کې اصلاحي ممبر هم و چې کله به په کلي کې څه ښه بده یا جنګ جګړه وشوه، لاسماتې خپماتې او سرماتې غخماتې به وشو نو د هغوی د هسپتال سره د تاڼه تحصیل منډه ترړه به یې هم وهله او په کلي کې به یې د بېوزله غریبو خلکو د کفن د پن خرچه هم کوله.
بیا که وروسته به ورله چا د خپل اندې څه پیسې هغه ته واپس کړې دغه کم کپن باندې چې کومې به لګېدلې وي او ډېره ښه ده که نه هغه به د چا نه غوښتې نه. ګلپري چې کله د هغه دوکان ته ورغله نو هغه په دوکان کې نه و، خو د هغه په ځای په دوکان کې د هغه زوی سیدامین موجود و. هغې په سیدامین زړه ونه کړ او د دوکان نه واپس شوه او د هغوی کور ته په هغه پسې په داسې وخت کې ورغله چې هغه د خپلې کور ودانې سره په جارجګي کې ناست و او چای یې څښله. ګلپري چې هغې دواړه په چایو څښلي ولیدل نو خپه نیولې شوه. هغې نه غوښتل چې هغوی دواړو ته په داسې حال کې په سر ودرېږي چې هغوی چای څښي. خو چې د هغه ښځې هغه ولیده نو د چایو پیاله یې په ځای پرېښوده او پاس یې د هغې له ورغله. هغې سره یې روغ جوړ وکړله او یې ویل ورته راځه که نه لورې بهر څه له ولاړئ. هغې ورته په ډکو سترګو وویل نه چاچي په تادی کې ما، خو کاکاجي سره مې یوه خبره ده. ما ویل چې تاسو په کلاره چای وڅښئ نو بیا به یې ورته وکړم. رحیمداد چې د هغې خبره واورېده نو او یې ویل ورته راځه لورې چای به هم وڅښو او خبره به هم وشي. ګلپري وویل نه کاکاجي چای نه څښم. رحیمداد ورته وویل چای به خامخا څښې، خو ټیک ده مخکې نه وروستو راځه خبره اول وکړه. رحیمداد اول د چای پیاله کېښوده او یې ویل ښه څنګه راغلی بچیه. ګلپري هغه ته په مظلومو سترګو ګوري ووایي کاکاجي پلار مې وفات شو، وروڼه مې نشته دی او د هغه د کفن دفن بندوبست پکار دی. د هغې په دغه عجیبه انکشاف د هغه رنګ تک زیړ شو، پاڅېد او په ساختلې انداز یې وویل که خیر کاکا مړ شو. انا لله و انا الیه راجعون. هغې ورته بیا وویل کاکاجي وروڼه مې نشته دی، چې کله هغې راشي نو د کفن دفن هغه پیسې به تې بیا ټولې واخلم او تاسو ته به یې پیسه په پیسه واپس کړم. رحیمداد د هغې په سر لاس کېښود او ورته یې وویل که وروڼه دې نشته نو کاکاجي خو دې شته که نه بچیه، خفه کېږه مه. بچیه زمونږ د ټولو یو منزل دی، خو څوک مخکې خپل منزل ته ځي او څوک د منزل په لاره روان دي او د تلو په تیاری کې دي. بیا ښځې ته وایي د سیدامین مور په دې باندې چای وڅښه او زه جومات ته ورځم چې اعلان وکړم. هغه په توندۍ سره بهر ووته، جومات ته لاړه او د هغه ښځه ګلپري چې دی نو د لاس نه نیسي ووایي ورته راځه لورې چې چای وڅښې نو بیا به لاړه شي ځان موړ کړي، ټوله ورځ د بیا به وروستو پته نه لګي. هغه نور هم څه ویله غواړي خو ګلپري د هغې د لاس نه خپل لاس خلاص کړي، ډېره په توندۍ سره بهر ووته. چې پلار له ورسېده او کټ ته ودرېده نو یو اواز یې تر غوږو شو زما مسلمانانو وروڼو یو ضروري اعلان واورئ، که خیر کاکا وفات شو نن 2 بجې به د هغه جنازه ادا کېږي. تاسو ټولو ته د اصلاحي کمیټې غړو ته په جمع درخواست او اعلان دی چې خپل خپل کارونه پرېږدئ او زر تر زره د هغه د قبر بندوبست وکړئ. د که خیر کاکا د مرګ د اعلان د اورېدو سره په ټول کلي د غم او ماتم تور غلاف خور شو. ټولو خلکو ته د هغه د مرګ پته ولګېده، خو بیا به یې هم په لاره کوڅه کې یو بل ته ویل لکه خبرې که خیر کاکا مړ شو. رحیمداد لا په جومات کې و، د اشراق مونځ یې کوه چې د کلي خلک رامات شو او ډلې ډلې به د هغه د دوکان مخې ته ودرېدل. کله چې رحیمداد د جومات نه راغی نو څه کسان یې قبر له ولېږل او څه د نورو خلکو د خبرولو دپاره نورو کلو ته او څه د هغه د زامنو خبرولو دپاره په هغوی پسې ولېږل او څه د کټونو په راغونډولو پسې ولېږل. د که خیر کاکا 15 واړه زامن په خوا او شا 15 کلو کې پراته وو. د هغوی کلي او کورونه اگر چې د یو بل نه ډېر لرې نه وو، خو د هغوی زړونه د یو بل نه ډېر لرې وو. د رورولۍ د لانجو کنجو په وجه د هغوی وینه دومره سپینه شوې وه چې د هغوی رورولي چې دی نو هغه په تربګنۍ کې بدله شوې وه. د که خیر کاکا زامنو ته د خپل پلار د مرګ پته هله ولګېده چې د هغې په کلو کې په جوماتونو کې د هغه د مرګ د جنازې اعلانونه وشو. د هغه د مرګ د اورېدو سره د 15 واړو کلو په 15 کورونو کې جړه وانګولا شوه.
د هغه زامن او د هغوی ښځې اوس خرګنۍ د خپلو کورونو نه د هغه د اخیري دیدن دپاره ووتله او د اخیري ملاقات له روان شو. که خیر کاکا د خپل کلي نه علاوه د خواو شاکلو د ټولو نارینه او زنانو دپاره که خیري و. یعنې هر چا به ورته که خیري کاکا وي. هم دغه وجه وه چې د هر طرف نه او د هر کلي نه او د هر طرف نه به د هغه د لیدو دپاره ښځې او نر واړه او زاړه لکه د مچانو میږو په شان هغه د لیدو دپاره په ډلو ډلې شکل کې را روان وو. په ټوله لاره به یې د هغه د خسړېتوب خبرې کولې او هر چا به د هغه خپلې تجربې او مشاهدې کیسې بیانولې. په ټول کلي کې یوه حجره وه او هغه هم د هغه چا حجره وه چې د هغه کور یې وران کړی و. هغه ته خپل ځان دومره ملامت ښکاره شو چې د اعلان په اورېدو یې ټول نوکران چوټي کړل او د حجرې دواړه دروازې یې بندې کړې. د څه ضروري کار په بهانه د کلي نه بهر ووته، په ګاډي کې کېناسته. د نارینهو د ناستې دپاره څه د عزت ځای نه و، خو د زنانو د ناستې دپاره د کوچني کاکا او د کخیر کاکا د ورانو کورونو په ډاګه کې کټونه اچولي شوي وو او د هغې نه غیر چاپېره پردې هم تاو شوې وې او د کلي خلک او مېلمانه د دعا دپاره په لارو کوڅو کې ناست وو. خو بیا وروسته جومات ته بوتلی شو، اول ته په عزت کېنولی شو. د هغه زامنو او د هغه وران شوي کور او د هغه زامنو د هغه وران شوي کور او د هغه د کور نه ویستلې کډې ته وکتله او پلار ته یې وکتل، نو په چغو چغو یې وژړل. په جړا جړا کې به د هغه په لاش ور پرېوتل او د هغه خپې او لاسونه به یې ښکلول. ګلپري له به یې په خولې کې سپکونه ورکول او په چغو چغو به یې دا ویل چې زمونږ پلار ستا د بېغورۍ په وجه مړ شو، ځکه چې د هغوی غوږونه محسن خان ډک کړي وو او دا یې ورته ویلي وو چې د هغوی کډه او د هغوی پلار په نیک نیتۍ سره ما خپل کور ته وړه، خو ګلپري انکار کړی وو. هغوی دومره غوسه وو چې د خپل پلار لاش ته یې هم نه کتل. په دغه موقع یې هم هغې ته بد رد ویل او که جانې به د هغوی مخه نه ونیولې نو کېدی شي چې ګزارونه یې پې هم کړی وي. د کلي خلک چې د هغوی د بې وخت او بې ځایه میدانګرمۍ نه خبر شو نو ورغلل ورپسې یو څو کسانو، هغوی یې د ښځو د ډلې نه وویستله او د سړو په ډله کې یې دعا ته کېنول. خو بهر هم د هغوی خولې ټپې نه شوې، ځان سره ګونېدله او په خپلې خور پسې د خلکو په مخ کې بدې ردې ویلې. کله چې د هغوی بېهوده خبرې کول د خلکو په اورېدو سره د خلکو د برداشت نه ووتلې نو د رحیم ګل په اشاره د اصلاحي کمیټې یو څو غړي راغلل او هغوی یې د ډلې نه پاسول او په دیکو یې ادرې ته ولېږل چې ځې ورشئ ادرې ته لاړ شئ. د کخیر کاکا ډېره لویه او تاریخي جنازه وشوه. د جنازې نه وروستو د هغوی زامن هم لکه د راغلو مېلمنو په شان خپلو کورونو ته لاړل او د خپل بال بچ سره په خپل کور کې د نغري نه چاپېره کېناستل او ګلپري او جانې به په ډاګه ډګلې کې د خپل کور په میدان کې پرتې وې تر 3 ورځې پورې. په 3 ورځ یې هم رونه او روندارې راغلې او ښه په مړه خېټه یې د کلي راغلې ډوډۍ وخوړه. په تلو کې د پلار کډه هم په خپلو کې تقسیم کړه او د ګلپري جامه پیزار یې هم په خپلو کې تقسیم کړه. هغه صرف په اغوستو جامو کې پاتې شوه. د هغوی د تلو نه وروستو هغه او جانې به تر ډېر وخته پورې ناستې وي او یو بل ته به یې په خوارو سترګو کتل، خو اخر تر کمې پورې چې نور په غرغره شو نو جانې به خپله غاړه غوټه هم وتړله او د تلو تیاری یې شروع کړ. ګلپري حیرانه وه چې چرته به ځمه، په کم طرف به ځمه، خو چې کله جانې به خپله غاړه غوټه ګلپري له ورکړه ورته یې وویل زه لورې چې ځو ناوخته دی. نو د هغې په زړه کې د امید پلوشه وځلېده. هغې د هغې په صد کې اډو انکار ونه کړ،
ځان یې په پړونه کې ونغښته، خپل وران کور او د کوچني استاد کډې ته یې په ډکو سترګو وکتل او په جانې بیا پسې په درون سره او درنو خپو روانه شوه. پتلو تلو کې به خپه نیولې شوه، شاته به یې وکتل او بیا به روانه شوه. جانې به د بر کلي د ارواښاد شمشاد کونډه وه. شمشاد په ذات هم بټیاري و او د پیشې په لحاظ هم بټیاري و. جانې به د هغه د مرګ نه پس بټ کوه او د هغې ایک یو زوی انځرګل د بټ دپاره به یې پتری او خزله راوړه. د ماسپښین د مانځه نه وروستو به هغې بټ ایښوده او تر ماسخوتنه پورې به یې بټ کوه. انځرګل به د بټ تنور ته پتری او خزله ویشتله او جانې بیا به نینې کولې. د هغې جانې بیا به چې دی نو دغه کار چې کوه په هغې باندې به خپل ژوند به یې په تېروه. د هغې د کور نغرې سوړ و. د هغې ایک یو زوی انځرګل چې د 15-16 کالو زلمی و، خو د هغه خویبي عادتونه او د هغه ذهن لا هغسې د کوچنو ماشومانو په شان و. تر نن وخته پورې به هغه له مور په خوله کې ډوډۍ ورکوله او که مور به یې چېرته مړې ژوندي له تله او لا بړه بیا به واپس راتله، نو مور به هغه چې پرېښوده که چېرته لږ وخت دپاره به تله، یو ورځ نیمې دپاره او پرې به یې ښوده، نو د مور د راتلو پورې به انځرګل اوږې ناست و. بله دا چې هغه له د مور د سنګل نه بغیر خوب نه ورته. جانې بیا چې به هغه موړ که نو خپله ډوډۍ به یې بیا خوړه او چې هغه به یې وده که نو بیا به ترېنه خپل کټ ته تلله. د که خیري کاکا د مرګ د تلو په وخت کې هغه خپلې ګاونډۍ ته سپارلی و. هغې به وخت په وخت هغه له چای ډوډۍ راوړله، خو هغه به ترېنه سکه هم نه کوله. دغه حال د هغه د خوب هم و. ټوله شپه به ډډې په ډډې اوړېده راوړېده او که چېرته د شپې ناوخته به یې سترګې ولګېدې نو د شپې د شوګیرې کمې به یې بیا د ورځې ټوله ورځ پوره کوله. دې نه علاوه د هغه جسماني ساخت او ذهني پیچونه هم تر ډېره حده پورې سست و. رنګ او جوسه یې هم بې ډوله وه. د اډوکو یوه نری لوړه ډانچه وه. زیړ شین بخن مخ، په مخ د ګیرې نری پشم، اوږدې خپې او خیرن خیچن وجود. دغه د جانې بیا د انځرګل زوی د پیژندو نښې وي. په کږه لاره خو بیخي نه شو تللی او چې په نیغه لاره به ته نو کله به یې د لارې یوه جې وهل او کله بله، او هغه هم داسې چې سر به یې مخکې و خپې به ورپسې وي. هغه ذهني طور دومره رستو و چې نه یې ماتې پیسې شمېرلی شوې او نه یې په 40 او په 50 کې پرخ کولی شو. هغه نه لیونی و او نه چاړه و، لکه د طوطي به چغېده خو په خبرو کې یې نسوانیت و. او د ښځې غونده به یې په خبرو کې په خوله او پوزه مسواکه ګوته هم ایښوده او د وی او وی غوندې نسواني ټکي به یې هم استعمالول. دې سره سره هغه د خپلې مور دومره تابعدار و چې کله به یې ورله خپې لاس زورله، کله به یې ورله په سر زور کوه او کله په اوږو، تر دې چې مور له به یې سر هم وینځه او د ویښتو نه به یې ورله سپږې هم رایستې، ویښته به یې ورله ګوملزول هم، او چې کله به ورته هغه په داسې څه ناشولته خبره غوسه شوه نو بیا به یې لکه د وړو ټوله ورځ ژړله، په ځمکه به لوغړېده او لتې به یې وهلې. د هغه مور د هغه دپاره ټول کائنات و. د مور نه علاوه نه هغه بله رشته پیژندله او نه یې منله. دا ټولې کمزورۍ په هغه کې ځکه وي چې د هغه ټول تربیت په کور کې شوی و. هغه لکه د غوجل د څاروي په کور کې پیدا شوی او لوی شوی و. هغه نه مور بهر د وړو سره لوبو ته پرېښوده او نه یې سکول ته لیږه او نه یې جومات ته لیږه. د هغه په خبرو او حرکتونو کې نسوانیت ځکه و چې هغه د خپلې مور د خبرو او حرکتونو نه متاثره و. د هغه صحت ځکه کمزوري و چې د غریبۍ په وجه د هغه د خوراک په څیزونو کې د غذایي اجزا کمی و. هغه چې کم طاقتور خوراکونه دي چې وجود ته په طاقت ملاویږي هغه به ورته نه ملاوېده.
هغوی دواړو مور او زوی به شپه ورځ د هغه جوارو ډوډۍ خوړله کم چې به د بټ په مزدورۍ کې دوی ته میلاوېدل. د هغه خپې ځکه اوږدې خپړې وې چې هغه بې پیزاره زلمی شوی و. د هغه بدن ځکه خیرن خیچن و چې هغه به ټوله ورځ بټ له پتری او خزله راوړله او مور سره به یې تر ماسخوتنه پورې بټ کوه. ماښام تیاره کې چې جانب او ګلپري کور ته ورسېدل نو انځرګل بهر د کور مخې ته ناست و. سر یې د مور په سر پیچک تړلی و او د مور لارې ته یې کتل. هغه چې مور ولیده نو زر یې ورمنډه کړه او ورته غاړه وته. د هغې لاسونه یې ښکل کړه او لاس نیولې یې کور ته دننه کړه. د ګلپري دپاره هغه اجنبي نه و. هغه به مور سره د هغوی کور ته ته راته. د شامتۍ د مرګ نه پس چې کله د کخیر کاکا بیماري اوږده شوه نو جانې بیا به د هغه پوښتنې له سویمه په سویمه تله او انځرګل به هم ورسره و. هغه سره د هغې څو ځله خبرې هم شوي دي د ګلپري او لوبې هم ورسره شوې وي. د لوبو نه علاوه جنګ جګړې هم خپلو کې شوې وي. یو ځل یې د لوبو په دوران کې د سر ویښته راښکلي وو او ګلپري ترې په بدل کې داسې ترخصه پیړه په مخ ایستې وه چې په پوزه یې اسپه راماته شوې وه او د چکې چکې وینې چمان ترې نه پرېوتي وو. دې نه پس اگر چې د هغوی لوبې ختمې شوې وي خو د هغوی عامې خبرې به کېدې. د مور په لیدو هغه دومره خوشحاله شو چې ګلپري ته یې اډو ستړي مشي ونه وي. چې کله د هغوی خیر او په خیر او زار او قربان نشو نو مور ترېنه کوټې ته ورغله او هغه د ګلپري سره بهر پاتې شو. چې ویې کتل ورته چې میلمنه ده. ګلپري ده نو په موسکا یې ورته وویل ملګري سلام کوم. ګلپري د سلام اغستو په ځای هغې ته ووی اوس دې سترګې وغړې کوي. ګلپري د سلام اغستو په ځای هغه ته ووی انځرګل ته اوس دې سترګې وغړې دي. هغه د سلام سره په کټ کې ګلپري سره کېناست او په موسکا یې ورته وویل ملګری ولې خفه شوې؟ خفه کېږه مه مړې ته خو زما ملګری یې که نه. هغې د هغه نه مخ واړوه او ورته یې وویل ما سره خبرې مه کوه زه ستا نه خفه یم. د هغې په خبره هغه موسکی شو. یو لاس یې د هغې د ملا نه تاو او په بل لاس یې د هغې مخ ځان ته راواړوه. خو هغه د هغه په دې حماقت غوسه شوه. د هغه لاس له یې دیکه ورکړه او پاڅېده ورته یې وویل داسې کوې ولې لیونې شوې خو نه؟ انځرګل ورته وویل ولې ته زما ملګری نه یې؟ ګلپري وویل نه زه ستا ملګری نه یم. په دې خبره هغه په ژړا شو مور پسې کوټې ته ورغی او ورته یې وویل بیبي ګلپري وایي چې زه ستا ملګری نه یم. جانب یې ورته وویل تا به څه غلطه خبره کړي که نه یا به دې څه غلط کار کړی وي ځکه خو درته هغې داسې ووي. انځرګل نه بیبي قسم دی که یا مې څه غلطه خبره کړي یا مې څه غلط کار کړي. ما ورته سلام وکړ خو چې زما سلام یې وانغسته نو بیا مې وله مخ ځان طرف ته په زور راړوه. نو هغه غصه شو راته ووی ولې لیونې شوې څه؟ جانې بیا چې کله په کټونو کې طلایانې او بړستنې واچولې نو هغه یې د لاس نه ونیوه او یې ول ورته خیر دی جاړه ما زه به یې پخلا کړمه. ځان سره یې لاس نیولې بهر ته بوته خپله غوټه یې راوسپړده او د هغې نه یې د روجو ډکه د پلاستک ګوته یې راوویسته او ګلپري ته یې وویل راځه لورې یو څو نوړی روجي وخوره د سهاره راسېدې هېڅ هم نه دي خوړلې. ګلپري وویل نه ترورې زما زړه ته نه کېږي مړی یم. جانې بیا وویل مړی ولې څه دې خوړلی دي چې مړی؟ راځه لورې ضد مه کوه خېټې سره ضد نه کېږي. د هغوی په څو ځله ویلو هغه د هغوی سره کېناستله او خوراک یې شروع کړ. دا هغه روجې وې چې د خړ کلي د اصلاحي کمیټې په چانده تیارې شوې وې. جانب یې انځرګل په خوله کې نوړی ورکولې خو هغه دومره وږي و چې یوه نوړی به یې لا تېره کړې نه وه چې بلې ته به یې خوله وازه کړې وه. ګلپري چې مړه شوه نو پاڅېده خو انځرګل لا موړ نه و. انځرګل لا موړ نه و په خوله کې د نوړی د اغستلو د ورکولو او اغستلو دغه سلسله لا جاري وه او تر ډېره وخته پورې روانه وه او دوامداره وه. چې کله خو موړ شو نو مور ته یې وې بس بیبي موړ شومه. دې نه پس بیا جانې بیا خوراک شروع کړ او هغه لاړ خپل کټ کې سملاسته.
چې جانې بیا مړه شوه نو ګوته یې اوچته کړله او په لاس کې یې وتړله او ګلپري ته یې وویل روجې ډېرې دي د سبا کټوۍ نه هم خلاص شو که خیر ګوته یې بره په تاخ کې کېښودله او ګلپري ته یې وویل زه دا لږ اوده کوم او ته په خپل کټ کې ښه بېغمه بړستن واغونده اوده شه. جانې بیا د انځرګل د لاندې خپله سنګل کېښوده او هغې لکه د ماشوم په ملا ټپوه. ګلپري هم په بړستن کې ننوته او مخ سر یې پکې پټ کړ. هغه دومره ستړې او دردېدلې او پریشانه وه چې په لږ صحت کې پې خوب غالب شو او اوده شوه او تر سهره پورې په یوه ډډه پرته وه. امان او پلار یې چې د کور نه بهر ووتل نو خپله لاره یې بدله کړه. د کلي د منځ لارې په ځای د کلي په سایډ ته نری کږه وږه لاره د لښتي په غاړه ووتل. دا لاره په اصل کې یوه پلنه پوله وه چې په یو وخت کې په یو سړی تلی شو. دوه کسان په څنګ په څنګ د یو بل سره یو ځای نشو تلی. هم دغه وجه وه چې کوچني استاز د هغه په سهاره په دغه پوله روان و او امان د هغه سره څنګ په څنګ لاندې په پټي کې روان و. او که په روانه کې به چېرته وړوکې لښتې مخې له راغې نو امان به کوچني استاز په غېږه کې اوچت که او د لښتي نه به یې بل طرف ته واړوه. په دغه سفر کې هغوی لوی سړک ته ورسېدله او د سړک په غاړه د سورلۍ په تمه ودرېدل. څه وخته پورې خو د کوچني استاز دا خیال و چې د خړ کلي نه به د هغه ځینې شاګردان او د هغه متقدین د هغه د راستنولو دپاره په هغه پسې راشي او ماله به په خپل کور کې پناه راکړي او واپس به مې کړي. خو چې د هغوی لخوا په کوچني استاز پسې څه هڅه ونه شوه او هغه د هغوی نه زړه بدې شو او خواشیني شو نو امان ته یې وویل زویه ما د دې ځای نه وباسه او داسې ځای ته مې ورسوه چې د دې سیمې باد هم راباندې ونه لګي. امان واقع هم دغسې وکړو. لږ سهار پس ګاډی راغی او دواړه پکې کېناستل او د نامعلوم منزل په لور روان شو. د کوچني استاز د کور په ورانېدو او د هغه په تلو ټول خلک خفه وو خو د شاهنواز خان له یارې هېچ چا هم څه نشو ویلی. د هغه شاعران شاګردان چې د هغه سره ډېر ژور روحاني عقیدت لرلو او د هغه د قابلیت په صفت نه ستړی کېدل او نه مړېدل نن داسې چپ وو چې د چا د خولې نه هم ګوپ نه خته او هر یو ځان داسې ناغرضه کړی وو لکه چې هېڅ هم نه دي شوي، نه یې خو څه لیدلي دي او نه یې څه اورېدلي دي. ویل کېږي چې شاعران او ادیبان دا د قوم سترګې دي. هم دغه وجه ده چې کله به د هغه شاګردان او متقدین په لاره کوڅه کې چېرته یو بل په مخه ورغلله نو لکه د میږو به یې د یو بل سره سرونه ولګول او یو بل ته به یې په سترګو کې ډېر څه ووي، خو نه یې چېرته په ډاګه د هغه په حالات زار د افسوس اظهار وکړه او نه یې په عملي توګه د هغه سره څه مرسته او کومک وکړه. که د خبرې کولو موقع به راغله نو هر یو به دا وی یاره هېڅ هم نشو ویلی. البته ځینې کسان پکې داسې وو چې د هغه کتابه یې د ورد په شکل کې ویله په کومه کې چې به هغه د خپلو خپلوانو د رویو ترجماني کوله. دغه کته هغه په یوه لویه مشاعره کې هم ویلې وه او سامعینو ډېره زیاته خوښه کړې وه، ډېر داد یې پې ول ورکړې وه. کته دا وه اوس مې په درس جهان کې هېڅ چېرته خواخوږي نشته، اوس مې په درس جهان کې هېڅ چېرته خواخوږي نشته چې زه ترې لاړ شم بیا به خلق مې صفتونه کوي. د نړۍ سترګه کې کوچنیه زه خسڼې یم، د نړۍ سترګه کې کوچنیه زه خسڼې یم، هسې به بس هېڅ واړه مانه نفرتونه کوي. د هغه متقدینو د هغه سره دومره مینه لرله چې په توره شپه کې به پټ په پټه تلل او د هغه د کډې نه به یو څیز د تبرک دپاره کور ته وړه، پټ په پټه ځکه چې هسې نه څوک یې وویني او شاهنواز خان ته د هغه خلاف شکایت وکړي. هم په دغه طریقه کې په دې چل کې د هغه ټوله کډه لاړه غیبه شوه. د یو څو کورونو نه علاوه د خړکلي ټول خلک د شاهنواز زمیندار او همسایه وو.
دغه ټولو په خپلو کوټو کې د هغه خلاف هیڅ هم نشو ویلی. هغه د چا خبره چې خدایه که خان مې نه کړی نو د خان نوکر مې کی. دا متل د شاهنواز خان د ناظر محسن خان په حق کې بالکل رښتیا و. د ځوانۍ او ناظرۍ په نشه کې هغه ته په رڼا ورځ د اسمان ستوري ښکارېدل، خو د خپو لاندې یې ځمکه نه لیدله. چې کوم سړی به د هغه د نظره چپ راغی نو پوري طور به د هغه خلاف د شاهنواز خان غوږونه ډک کړل. خان به هغه ته غوسه کو او بیا به هم د خان په اجازت باندې په هغه پسې ماښام کور ته ورغی. ورته به وویل هلکه خان دې غواړي حجرې ته راشه. شاهنواز خان هم د یوې خبرې سړی و چې هغه به حجرې ته ورغی نو د سپیناوي تپوس نه و. موسم خان به د حجرې دواړه ګیټونه بند کړل چې د هغه په خلاصي پسې څوک د بهر نه رانشي، او هغه به ورته لوړ ونیوه. په هغه ځای به یې ترې ډب ایسته چې اوس ټړک پای کوه. چې کله به هغه ښه د لا دوبادو پرېوته نو موسم خان به د رحمت د فرښتې په شکل کې ورغی او ورته به یې وویل بس دی خانجي نور یې مه وخه هلک دی پوه شوی نه دی، بیا به داسې نه کېږي. زه د ده ضمانت کوم چې بیا به چېرته نه داسې ګډې وډې وایي او نه به چاته د دې وهلو حال وایي. چې د خان غصه به یې سړه کړه دم د لاسه به یې که اخوا به یې کتې نو بیا به یې هغه ته وویل بس په خولې لاس کېده او چپ په چپه د حجرې نه وځه، تخته ظالمه ګنې وجنې دی او زما احسان ومنه. په دې چل کې هغه ډېرې ښه کورنۍ په دې خان بې عزته کړې. قدرمنو بالکل دغه د ناول دویم اپیسوډ چې ما د تاسو سره شریک کړ، او دا ناول چې څومره په وړاندې ځي نو دومره په دغه ناول کې خوند زیاتېږي، رنګونه پکې زیاتېږي او د دې ناول کردارونه هم زیاتېږي. وخت په وخت په تاسو ته په دې کې ډېر ښه عکسونه مخې ته راځي. زه د دې ناول سسپنس ماتول نه غواړم او نه د دې کلایمکس چې دی نو هغه خرابول غواړم. په دې مخکې چې څه کېږي هغه پټې خبرې دي، په راتلونکي کې به ښکاره کېږي. خو را په تېر شوي کې چې څنګه څه وویلی شو په هغې حواله موږ سره خپل نظر شریکولی شئ. موږ د خپل ټلیفون لیکې ته ځو او ګورو چې زموږ سره په 09152541143 په دې را سره څوک ملګرتیا کوي او د چېرته نه دی. اولنی ملګري څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څرنګه شی جوړه برابر؟ شکر الحمدلله. جی څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ واحد خبره کو د ډی خان. واحد د ډی خان نه په خیرالې وې مدرته. مننه. واحد وروره پروګرام دی ووري در سره؟ نه پروګرام پښتنه مې کوله ډی خان ولا هغه ریډیو بند د 2 میاشتې کېږي موزګر څه وجه ده؟ صحیح سیګنل میګنل مسله به زموږ پروګرام خو روان دي. زه به وګورم او پختم ستا خبره به ان شاء الله مخکې ورسوم. ښه او سید مخکې ورس 2 میاشتې کېږي چې بند له وخت نه بند ټیک ستا خبره زه مخکې ورسوم ان شاء الله. ښه ډېره مننه. واحد ورور وایي چې یاره زمونږ طرف ته غږ نشي اورېدی. بل ملګري ګورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. شاهد خان ته هر کله مینه احترامات انصر دي. ملنګ استاد شپتر سرو کړی نه ملنګ استاد په پروګرام کې په خیرالي درته وایم. ډېره مننه. الله دې خوشاله ساته. پروګرام دې وورېد را سره؟ جواب مې ورته ډېر خوند و. بس الله تعالی دغه خوږه ژبه لره او ډېر روانګي ده کې الله دې بس خوشاله لره. مننه. الله دې خوشاله کا. جی جی. چې د کور کلی او د جم گاون سمازم د خبرې دا بس خبرې پکې رااله او قسم یاره دا تیر شوي خبرې دي زموږ کنه. او ټیک زموږ د معاشرین راغستل شوی عکسونه دي کنه. بالکل ډېر زبردست عکسونه پکې ډېر مالا خو ډېر ځوان دا کتل. صحیح. زه په دې سړی خپم کې منظرونه خلکو ته وخی کنه. بالکل دا بالکل سجید دا خبرې پکې راځي موږ په وختونو معاشره ده. جی نو یقینا چې ډېر زبردست دغه کړی دا پکې. مننه. نظر کشي کړی دا او بس الله دې عزتمن کړه ته خوشاله اوسې. الله پامان. ډېره مننه. کور دی ودان. ملنګ استادو ډېره مننه. ملنګ استاد ته وایم. بل ملګری ګورم څوک دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ما زلی د بډبیر نه په خیرالي درته وایم. شاهد علي شاهد صاحب تاسو په خیرالي ستړي مشیخي صحت ته خدي. ډېره مننه. الله دې خوشاله کړه. ما زلی خان وایي کنه څنګه پروګرام دی ووري در سره؟ او بالکل د ناول دې مې سمې ووريده او ډېر په غور مې ووريده. ناول به ته زه کولای چې تاړم باندې برخه اورېدلې وه پوره کنه او ډوم بیا برخه چې ووري بیا به سړی نور ګوري چې یاره مخکې څه کېږي. او بله دا ده چې
لکه اوس پکې دا کردارونه پکې زیاتېږي که نه واه 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 دا بعضې کردار پکې انسان نه ایرم شي خو بس مونږ کوشش کوو چې هغه خپلې پکې خبرې وي هغه ضروري که نه نو بس هغه ته راغلو. بله دا ده چې لکه اوس دې کې دا جانې ببو چې کومه وکړه نه لکه دا اوس په همدردۍ کې حسابېږي ښه دا د دې ترور ده دا د دې خپله ترور ده او لکه لغایي د خپل هم چې کوم دی زوی خدا پته چې د نورستو لګي چې دا د دې ترور ده اوس د بل کیس را روان کې به پته ولګي چې دا د دې ترور ده نو خوندم دی واخیستو واقعي چې چم ګاونډ کې لږه پکار چې انسان په سخته کې پکار راځي بالکل پیغامات پکې ډېر دي که نه پیغامات پکې ډېر دي بالکل پیغامات پکې ډېر دي پکې دی یو پیغام بل هم دی دا رونه چې کله رالو دی خور دی دغه خپل غلطي په دې باندې منله ډېر زیات پیغامات دي پکې یو پکې دغه پیغامات دي چې د ودونو سره پلاران مه پرېږدئ بله خبره دا چې کله ستاسو ښځې راشي ستاسو کورونو ته نو خویندو ته سترګې مه بدلوئ نور هم پکې ډېر زیات پیغامات دي چې د خپل مور پلار په بوډاوالي ومومئ د هغې خدمت وکړئ که نه داسې ورسره دغه پیغامات پکې هم دي چې یاره په کلي کې داسې یو اصلاحي کمیټي پکاري د نوجوانانو تنظیم پکاري که چېرته څوک کمزوري بېوزله غریب سړي چې د هغه مدد کېږي چې د هغه سره لاس امداد کېږي دا ډېر پیغامات دي ټول پیغامات دي اور هم چې سپرلي راځي ښکاري چې ساقي راځي مونږ د محبت د ښار مونږ له زندګي راځي هېڅ داسې په نښه کړم غم چې چېرته وي راځي وار وکړه لږ صبر شه غمه خوشحالي راځي مینه کمېدونکې ده ژوند کې څه کمي راځي او دلته کې صابر مین دلته خو کمري راځي دا الله په امان مننه کور دی ودان قدرمنو بالکل دغه زمونږ سره معزلي د بډبېرې نو د صاحب شاه صابر د غزل شعرونه یې هم وي په ناول یې هم خپل نظر شریک مننه ورته ویم بل ملګری هم ګورم 09 52 143 ګورو چې زمونږ سره به څوک بل ملګري وي السلام علیکم وعلیکم السلام خیال محمد ما د باډا روډ نه سیبا خیال محمد روډ په پروګرام کې په خیرالي وي مدته خوشاله اوسې د سینې نه دیم هغه اوښ کې راوویستې او د سترګو نه دیم زما اوښ کې راوویستې چې دا جینۍ ولاړه وه چې د پلار د کفن اوس مې بدن میږي شو او بس الله دې هر چاته د نیکو هدایت آمین بالکل او د غریبانانو خو आवाज پکار دی خو دا علاقه به چرته اوټ وه پېښور کې خو داسې خلک لږ ښه دي تکړه دي خو دا اوټ ایریاګانې چې دي هغه کمزور په دنیا کې هر څنګه خلک شته که نه مختلف قسمه ذهنونو والا خلک شته پېښور تکړه دی انشاءالله پېښور کې خلک غږ کوي او اوټ ایریا چې نه دا خو د کلو خبره ده که نه پېښور کې خاني ډېر او دا خو د کلیوال جون عکسونه دي پکې زیاتره په دې کې پېښور کې هم کلیوال علاقې ډېرې دي خو لکه داسې دی چې دا اوټ ایریا چې کومې دي نو دلته د خانان ډېر زیات دي واه بالکل الحمدلله په پېښور کې هم دی برکت دې در سره وي او خوشحاله اوسې او دا ناولونه انشاءالله برکت به راوړي خلکو ته به لږې لارې کوي ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه خیال محمد د باډا روډ نه راغی موږ سره خپل اواز شریک ډېره مننه ورته وایم السلام علیکم بل ملګري ګورو وعلیکم السلام شکر الحمدلله جی څوک خبرې کوي عبدالقدیر وروره د کوم ځای نه دې کال کړی دی عبدالقدیر وایه که نه څه به راسره شریک یې ته پروګرام دې واورېد که نه نه دې اورېدلی نیټ کار نه کوي نو دا خو اوس پته نه لګي چېرته د نیټ والا اوس د سیګنل وجه به وي زه نه پوهېږم چې ستاسو طرف ته نیټ ولې کار نه کوي ښه جي ښه پته نه لګي زه نه شم ویلی چې څه وجه به وي سیګنلو میګنلو څه وجه به وي جی نه زمونږ پروګرام ادبي پروګرام یې ښه او ډېره مننه ناول ډېره مننه تا پروګرام نه دی اورېدلی او بیا هم مننه د کال کولو السلام علیکم وعلیکم السلام شکر الحمدلله جی څوک خبرې کوي په پروګرام کې په خیرالي ویم درته وروره مننه جی ډېره مهرباني څه به وایې را سره څه به شي مکمل زموږ د معاشري عکاسي کوي او ډېر زبردست ناول دی ښه جي
او لکه وسو ډیر خپل ريزلټ هم دی او لکه انداز دا چې لکه په معاشره او چاپټر کې چې کوم کارونه دي بالکل مکمل دغه لکه کوي دي او د معاشره نه خو غستل شي دی بالکل مننه کور دی ودان بالکل هم دغه خبره ده چې یو لیکوال کله هم څه لیکي څه تخلیق کوي د معاشرې نه راخلي. السلام علیکم هلو دغه ملګری غږ مونږ ته نه راځي او بل ملګری به وګورو. السلام علیکم خیر دی جی ستاسو आवाज نه راځي کټ کیږي څو خبر کوي جی اوس ټیک دی صحیح ده خیر دی زه لک بدل کې خبرې وکړه کټ کوي ما زه لک بدل کې الله خوشاله ساتو ټول پاکستان ته زموږ ډیره مننه الله دې خوشاله کړه او الله تعالی د دنیا په ګډ ګوتې کې کوم دې مسلمانان وي نو هغه الله په خپل ساتي او د کفرونو دې پاک په امان کې امين. تاسو خبره کوي جی شاهجهان د کوم ځای نه جی صحیح مننه الله مو خوشاله کړه الله دې تاسو دعا قبول کړي مونږ هم وایو چې الله تعالی دې مسلمانان هر چرته چې په خپل حفاظت کې وساتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خانجی څنګه جوړې خیر دې سره شکر الحمدلله رادیو لک په مزه کې نو ما سره خبرې وکړي بند مې کړ. صحیح ده جی صحیح ده څو خبر کوي جی دوست محمد خان د کاټلنګ تحصیل نه خبرې کوم. دوست محمد خان د کاټلنګ تحصیل نه ته خو ما بیا د علاقې سړی یار په پروګرام کې په خیراله وېما الله دې وحدهما پیل از رسول پیشن پس په ګوتوران کې په خبرونه لټاوو خجی تاسو خبرې چې مې واورېدې نو بس یا مې د وخت نو مطلب دا دی چې جانې به کیسې نه شروع کړی وایو سره پوری صحیح اول خو مدا معلومات چې دا کم پیشن دي تعریف څه دی دا سونو اف ام ریډیو دی کنه 89.4 فریکوئنسي ده په 96 باندې مرادي 89.4 باندې مرادي او پدیش په باندې وی هم دا کم ځای باندې چې ختم شو دا پروګرام نو دغه ځای نه بیا شروع کیږي او دا پدین نه نش په مختلف شپو مختلف پروګرامونه خدا پروګرام به پدیش پی بیا دغه ټیمتونه تر نه پوري سټیمنا اتونه تر نه پوري جی دا سي پروګرامونه خو مطلب دا خو هغه زموږ ماشومان هغه کیسې چې کولای شي هغه نیا بل درته جی هغه تاسو مطلب دا چې دا تاسو دې خپل پروګرام شروع کړی او دا خو دا سي پروګرام دې چې دا خو یو قسم د اوساده زمانه لپاره دی عبرت یو ځای دی بالکل جی کاټلنګ کې د کم ځای نه خبره کوي چې تاسو زمیا خان خدم یا خان صحیح ټیک صحیح خوشاله روزه خیر ان شاء الله گاهه بگاهه چې خیر خبره اخلو مننه الله دې خوشاله کړه مهرباني ډیره مننه وایم دغه ملګری ته د کاټلنګ نه زموږ سره رابطه وکړه او بل ملګری ګوري او ملګری نیم ددن سره بل مغستې شو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. زئی خیریت ده شکر الحمدلله. سو خبره کوي ته چرته نه یونس افریدی خبره کوم سامه بڑا بیره نه یونس افریدی د سامه بڑا بیره په پروګرام کې په خیراله الله دې مال ان شاء الله دې ګولي ګلزار لاره بس پروګرام خو مو دې واورېدو ولا چې نو بداله چې دا سترګو کې خو مو ته ډېری مخکې راغلي خو بس کرا او نو الله دې بس انداز یې امر ډېر کړي چې پروګرامونه راوړي خوګه کنا جی او چې دا کوم هغه تو پکې خبره وکړه کنه چې زور ورکول وخته دا خدمات ډېر او مطلب دا چې د دینه د خلک برات وخري کنه چې د خور او د مور پاغه د خزه پاغه دغه ما کوي کنه دا برات پکړې ډېر ښه هغه دا دار چ خپل ځای دی بالکل کنه او بالکل نور مخه ته ډېر پیغامات راځي پدې کې ان شاء الله بس کوشش کو بدا کوو چې یو هم پروګرام دی ورانه خطا نشي ولا چې او نو بس الله دې ګولي ګورزاله راو خبره به ډېر ذکر نکو کنه چې نور مرګریم راضي کنه او د الله پامان او په مخه دې ګولونه شه ډېر مننه الله دې ګول لاره ګول اوسه قدرمن شي یو ملګری په بل ګورم مې به دغه نه پس اجازه تلم ګورو چې څوک ملګری به زموږ سره راضي کنه
52 السلام علیکم. وعلیکم السلام شاهد خان په خیر راغلی. الله دې خوشاله که. څوک خبرې کوي جی؟ زه سیف الله خبرې کوم د باړې نه. سیف الله د باړې نه. په پروګرام کې په خیر علي به مدرته جی. الله دې خوشاله کوي عزتمن شي. پروګرام دی وره در سره شاهد خان ما خو پروګرام دواړه کښتونه وکتل کنه. صحیح او ډیر خوندم ته واخست او ډیر مزم ته واخسته. جی مزه یې دا وکړله چې دا جنې چې کوم په پلار باندې لاسونه کې خپل هغه یې کنه څومره تکلیف او څومره بیا لاړله چې کوم دی هغه کلی کمیټې ته لاړله کنه خیال دی هغه ډیر مزه وکړه او ډیر خوندم ته واخستو. جی او الله دې تا خوشاله کړي او الله دې تعالی عمر ډیر درکړي چې دا شانتي خینه ناول مونږ ته راوړي. مننه. الله دې خوشاله کړي. تاسو دغه دعا او دغه مینه دغه زمونږ د لپاره سرمایه ده او په دغه ډاډ راځو دلته ډیره مینه سره لرو په دې ناولو په دې خو هغه باندې چې کوم د تعالی الله عمر ډیر لري. ډیره مننه. الله دې خوشاله کړي. قدرمن شه زمونږ اخرنی ملګری وي زمونږ سره ټیم نور نشته. خجی ډیره مننه سیف الله بای. بالکل تر دې وخت پورې زمونږ او تاسو ملګرتیا وه. قدرمنو څومره ملګرو چې مونږ واورېدو ټولو ملګرو ته ډیره زیاته مننه وایم. او ستاسو د ټولو دپاره ډیره مینه او ډیر احترامات لرم او ستاسو مینې هم په مونږ ډیرې ګرانې دي. کوم ملګرو چې زموږ سره د ټلیفون په لیکه خپل غږ شریک هغې ته ډیره زیاته مننه وایم. د فیسبوک د لارې چې کوم ملګرو وکتو هغې ته هم ډیره زیاته مننه وایم. کوم ملګري چې زموږ سره د ټلیفون په لیکه راتلل او شامل نشو د چا لاین چې ډراپ شو یا د چا نمبر چې ملاو شو خبرې ونه شوې یا چا کوشش وکړو د هغې نمبر ملاو نه شو نو هغې ته وایم مایوسه کېږئ به نه. انشاءالله راتلونکي کې به ملاو شي خامخا به ملاو شي چې ژوند دې ملاویږي به. او کومو ملګرو چې په خاموشۍ سره پروګرام واورېده دغه وخت یې زموږ سره تېر کړ خو ریسیور یې راوانغست او توجه یې بل طرف ته هم وانړوله. د هغې د ټولو نه زیاته مننه کوم د خاموشه ملګرو ځکه چې خاموش اورېدونکي چې دي دا زده کوونکي دا د زده کوونکي دي د زده کړې په خیال پروګرام اوري بې غرض او بې لالچه ملګري دي. نو د دغه ټولو ملګرو مننه کوم. ماله اجازت راکړې بیا به انشاءالله په دې شپه راځمه هر چېرته چې شپه مو په خیر خواږه خوبونه مو په برخه سباون مو روښانه ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان.